بل یو ملګری دی جی موږ سره عادل د دوبۍ نه ټلیفون کړی و دوی وایي چې زما لور ده او د هغې په مخ باندې برګې مرض دی علاجونه موږ ډېر زیات وکړل خو هغه ټیکېږي نه او نور ملګرو هم د موذي مرض دپاره لاعلاجي بیمارو دپاره ملګرو دعاګانو درخواست کړی دی چې موږ دعاګانې هم وکړو وظیفه راته مفتي صاحب وښیي چې لاعلاجي بیماریو لپاره داسې مرضونه چې د هغې علاج نشته ستاسو مریض په کټ باندې پروت دی تاسو یې علاج کوئ خو ټیک کېږي نه ورځ په ورځ خرابېږي نو زه درته یو داسې وظیفه وښیم چې ډېره اسانه او ډېره مختصر وظیفه ده او نبي علیه السلام موږ ته ښودلې ده چې په اووه ورځو کې دننه چې په بیمار یې ووایي په اووه ورځو کې دننه به الله شفا ورکړي یعنی شفا طرف ته به میل شي دا نه چې کټ نه به پاسي ته به پوه شي چې بس کار روان شو دوایې پې کار کوي او بله دا دی چې یا په د اووه ورځو کې دننه که دی شفا ورته الله نه یې لیکلې مرګ لیکلی نو بیا مړ به شي نو دغه دې باندې موږ د بړه چوک د ورسک کې یو زموږ ملګری و یو خور یو کینسر یو نو هغه ته موږ دم وکړه خو 3 ورځې به دم پې کوي نو 3 ورځې نه بعد چې د هغه الله پاک شهید کړه کینسر سره خو بیا خو هغه پې خوشحال و ځکه چې یتیمان ماشومان یو پیسې پې لګېدې ټیک کېدلو طرف ته نه ما وویلې چې حدیث کې راغلي چې دا ته ووایه که الله پاک ورته شفا لیکلي نه وي صرف مرګ نه خو نه شي بچ کولی نور هره بیماري چې 7 ورځې کې دننه به ټیک کېږي دا مونږ ګرنټۍ سره درته وایي دغه وظیفه درته ښایو یو بل و دغه افغانستان والا ملګری اوس 2 کاله رسې ژوندی بیا وفات شو اوس طبیعي مرګ باندې بیا مړ یو بیماری نه لا علاجه شوی و شیرپا هسپتال نه یې راوړی نو ما چې دم کو نو بالکل ټیک شو خپل روزګار یې کوو غریب د کباړ غوندې کاروبار یې کوو خو اوس مړ شوی دی 2 کاله پسه هغه بیا بله بیماری سره مړ شو هغې بیماری نه پاسېدو نو دا وظیفه چې ته خو 3 ورځې په بیمار باندې ووایه نو انشاءالله چې ستا بیمار چې مرګ نه بچ کولی نه شي کنی خامخا په 7 ورځې کې الله شفا ورکوي څنګه مرض وي که کینسر وي که کومه بیماري وي نو دې دپاره داسې وکړه چې بیمار په مخ کې ووایه په اوچت اواز سره چې لا بأس طهور انشاءالله لا بأس بیا وپیرې ووایه چې اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک دا وپیرې ووایه لاندې هم دغه دعا ورسره ولګوه په کومنټس کې په تحریر سره چې خلک یې زده کړي وپیرې دا ووایه لا بأس طهور انشاءالله اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک نو که تاسو ته بیا شفا ملاو نه شوه یا که مرګ یې راغلی دې دپاره مه وایه چې یو سړي د بیمار نه ته تنګ شوی بیا ته وایه چې مړ شي ځکه چې بیا نه ته شفا په نیت باندې وایه ځکه چې بیماري چې ده الله پاک چا ته چې ورکوي که نه هغې سره د هغه درجې بلندوي او تا ته الله پاک امتحان ته اخلي چې څومره ته دې نه جنت ګټلی شي په خدمت یې وکړي عیادت یې وکړي خدمت یې وکړي نو جنت ګټلی شي او که نه نو په دې نیت یې ووایه چې الله شفا ورکړي او که بالفرض مرګ یې راغلی نو بیا ته مرګ نه بچ کولی نه شي نو 7 ورځې کې دننه به الله پاک دله خامخا شفا